جلد ثانی درس نمبر 9 او رقم د حدیث شریف چې دی 3859 570 کې لاندې د دویمه کرښه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي قال كانت لي شارف من نسب علي كرم الله وجهه فرمي كانت لي شارف لما دپار يوم سن اخوت وكلي دوکالو والا اولی هشیلی کلی دی ناقت مسن دا غنیسی زمانہ پر غنیمت کی تو مغنم نا پورس دبدر واح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني مما افاء الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته عطا کړو دا غسنه چې خدای تعالی راوستي دته دا خمس نه په دغه ورځ د بدر دا خمس نه ماته یو خبر راغلی سوخي شوي دوت وکلنه اوخي ورسره وي. فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم پس کله چې راځو کما نبتني یا جزو بنا کما ابتنا او بنا دخول بزوجته وي درې ملي کلی بفاطمه فبي فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صوابا وعدم يكاد يوصل سرى زرقر وبريق نكات سيدلو ايرتح الى معي فنأتي بإسخر فأردت شما سر زرازا مدوار درونو بإسخر سرگري قسم مشبوية قيو واخدي بنزميلي كلي هو نبت عريض الأوراق يغرق الحداد أطول سروايا له ريح طيبة فأردت أن أبيعه من السواغين فنستعين به في وجه رمال رازو كاچه خرس کم دغا سرگره زرگره باندې فنستعين به پدې سرگره سرغزو مدد حاصل کما اوله ګوټه پاغه چاته وی چې زستان تفستعين بالله او مفهوم مخالف مرباسا چې ولې استعان بغیر الله فقد اشرك دا وسرزات نبي لاهي کیز دغه لګاوه فنستعين به چې په دغه مال سره بیا مدد حاصل کړ په ولیمه عرسي هغه ولیمه د خپل واده کې وای. فبين انا اجمع لشارفي من الاقطاب والعنان نو نظر چې ما راځم کول د دوه ځوانو دوه کالو د پاره بین الاقطاب د غتنا والغرائر د غبس د قصنا او الحمال دا غرسونا وشارفایا مناختان مناخان دوار رغیل دی نسخه کې مناخان راغی زما دوار ځوان یو چې کوم دی دا ناس دی چوکړې شوی وي هغه اړخ د حجرې دی یو سړي انصار ته وای الى جنب حجر رجل من الانصار حتى جمعت ما جمعت فاذا انا بشارفيه قد پرې چې جمع کما غږ جمع می راچارک سره کفیو پړیو بکس ته اوس ورسې بیرونه فیضانا اچانک زر مخامخ شد بشارفی یا غدوار زوانان خسرا قد اجبت اسلمتهما قطعت شلولی شیو کبون ددوارو دا کب غخورون خودل کده کب نمتی و دنر مخوخ کوا وبكرت خواسرهما وتشي وتشلولي دوار تش وأخذ من أكبارهما أو داغيد جبرونا كالجارنا وخت وتوي فلم املك عینیا پسترګو باندې کابو میرانه مالک نشو بس په جړا شو مې بکیتو حتی هی رأيت المنظر چې دا په منظر مو کتو چې څومره غریب سرګر او بقرسو او غریب باندې مختصره ولیمه تیارو او دومره غریب مو نو خیرات غریبه ته خو بس کې ملوي امره ته چوجي قلت من فعل هذا ما بجڑا جڑا کی من دا چوک دا کام قالوا خلقنا فعله حمزة بن عبد المطلب دا حمزة رضي الله تعالى عنه دا وقت تحريم دا خمر یا نور غلي خمر حلال وهو في هذا البيت غفل اجرك يدي في شرب الجمد شارب دا سو ملګری جماعت دا شاربین دا خمر ورسردي چاغم اتصوار دي عند رقينا وليسر يوم مغنية دا سندرغار خدم مرسردة او اصحاب ملګرو مرسردي فقالوا ملګرو او دا سندرغار ورتأول في غنائها قد اخفل سندركي الا يا همزة للشرف الدواء اي همزة ضرير عمدو سرباء وخالدي
او موږ ته د دې ورشله څوک هغه د جګر د غر وړه حصه وړه دیو مې لیکلي دي وهي إشارة أي قصيدة مطلعها ألا يا حمز أمر بيان بعض شعرها في سفر الغم 320 إذا أول جزء 320 صفحة أشعار پورا بیان ترش خدغه چې خبردار حمزه دغه ډېرې عمده او سربه اوښانې دي موږ له لږه غوښه روړه وایه د مسافونه شکل فوسب حمزة إلى السيف هغه ټوپ کړ تورې پسې فجبل ویشلول أسمنتهما کوبونه د دواړو وبقر خواصرهما او ویشلولې پښتۍ د دواړو فاخذه راواغستل د من اکبادهما د جګر د دواړو نه قال علي كرم الله وجهه فرمای فانطلقت زرا روان شم حتى ادخل على النبي چې نبی له سلام ترادت نشم وایي وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة سے ورسره ناستو فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته نبی له سلام په جندا خبر جزو سره مخامخ شو فقال ما لك قلت يا رسول الله ما کوي چې سچ درباندې شوی دی نباوی چې الله محبوبه ما نه لیدلې په شان د نن ورځې وګوره حمله کړې ده حمزه رضی الله عنه ظلم کړی دی او حمله کړې ده تجاوز کړی دی د بخارو باندې او شلولې دي کومونه د دواړو او سری کړې دي پختې د دواړو او دغه په دغه کور کې دی هغه سره جماعت د شاربینو د خبره دی نبی اسلام بن زما ساده وړي او بیا ځان د توکو فرتدا اله به صبردا صادر ځان د تو چرته چې زی مولا سے و پیر سے و نو صادر تا وا سو دي جرګه کی بوزي نو صادر کی ځا داسې مکه چې په سر باندې سپیرل پټارا واچي او ته یې خلق ته حدیث بیانوم صادر پسره وا ثم طلق يمشي بیا روان شو مزل کولو ازم ورپسې شو زه زید بن حارثه تر دې چې راغی قرآن ته چې هغه کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام اجازه واغوسته د حمزه صاحب نه فاذن له د اجازه ورکړې شو پته لګي چې کته څومره غټ سړی شي په حدیث یو غاټ پیر سی وي او چې د خپل مولید او جلو بیٹو کو پورته ورځي بدون د اجازه نه ورځي اجازه غواړه د شریعت اصول خبره باندې پوه شئ د بعضې د پنجاب بعضې پیران هغه د زنانو منځ کې ناستي او که مورید ویو کوي د هغه کور ته ډایرکټ ځي راځي دا د ډېرو فتنو دروازه کولاوي داسې دي پکار اجازه پکاري ښه زه وایم فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم را شروع شو نبی علیه الصلاة والسلام ملامت کول حمزه صاحب په هغه کار کې چې دی کړی فإذا حمزة سبيل سكران أخو نشم ومرة عناه سترګې تک سریوي نظر کو حمزه سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قدمونه ته ثم صعد النظر بیا نظر پورته کو فنظر الى ركبتيه زګونو ته یوړلو بیا نور پورته کو مخ مبارک د ورته اوچت کو او بیا اول حمزه وهل انتم الا عبيد لابي زمان پلار غلامان یې کته وجنا خبره سینګو غلا هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه خبره کوله وسوي ادب دی دغه سینګو کا یار پردی ورانه دی او زموږ ستا پکې کار نشته بس موږ دغه راغلي دغه بوی او نور موږ ته هېڅ ګنجایش او د دخل اجازت نشته چې موږ سید الشهدا پسې څه ووایو ورسېدلي زه وایم ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ثم قال حمزه وهل انتم الا عبد لابي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمن نبی سلام خوش جدا ونشد نور مخکزي بس فنكس رجع رسول الله عليه السلام ولاقبه فقل كل باندې القهقرا فقهقرا سره را واپس دی باندې د هشي ورکړه دا نهبه قهقرا ستوي رجوع قهقرا هو المشي الى خلف رست جسړيزي دا پیرانو صاحبانو خلک د کوم نه وادي کوي دې ترجیح قهقرا وي اواز لالاګانو دې رجوع قهقري کوي پیرانو رجوع قهقري کوي دا کوم لراغه ته په اول الفاظ صحیح کړه رجوع قهقري دې کوي رجوع قهقرا ته په لغت هم نه کوي به اعتراض په اولیاء باندې کې نو دا مخلوق د پرست ته اذا نشته
نو چې مخلوق نه وروسته تګ بالکل نشته نو سالبه کلیه شو او نقیض د سالبه کلیه واجبه جزئي دا ځای ورته پیش کړ چې ګوره د حمزه صاحب د پیغمبر علیه السلام په وروسته تللی دی که نه نو کېدای شي تا پسې وخاندي چا خو د یارې روانه چې راباندې ګزار ونکړي هسې نه د قول نه فعل ته خبره رانشي اوس خو صرف خبرې کوي چې هل انتم الا عبید لابي لاس روانه اچوي لکه شاکول ورته شانه لاس روانه اچوي نو شاکول یې ورته نه وي اوسې روانه نو تاسو به تعظیمن ځئ نو ورته وایي چې خبره خو دې په دې کې پاتې نه شوه چې مخلوق نه په وروستو تګ هغه دې ومنل خو تعظیم پته لګي تعظیم د بزرګانو نه مني اوس دا د تعظیمت نه یو چا نه وروسته تګ هغه د قدر څلور ذکر بخاري کې وجل کېدی شي پوه چې نبي علیه الصلاة والسلام یو جرګې ته تللی د صحابو منځ کې جرګه وه دلته صدیق اکبر صاحب جمعې ته وړاندې شو او کله چې نبي علیه السلام راغو له هغه د دوی تعظیم دپاره په وروستو را روان شو نبی علیه السلام ډېر منع کړو د هغه منع نه شو صف ته راغی نبي علیه السلام جمع ورکړو بیا یې ملامته کړه چې ما ورته اشاره مو کړې ته ولې مصلي نه وروسته شو صف ته راغی وی د ابن ابي قحافه څه مجال چې یو ځای کې تاسو موجود یو ځای جمع ورکړم نبي علیه السلام پې چپ پاتې شي نو دغه د تعظیمن رجوع احکارات د مخلوق دپاره ثابت ده او به ته وایې چې نه خو د خدای پیغمبرو دي پیر صاحب دی چې کوي دا راته ووایه نو داسې تعصب دی عناد دی شرک قبیح عینه دی حرام لأحد دون أحد نبي بلکې حرام لكل أحد على الصواب حرام في شریعت دون شریعت نبي بلکې حرام في كل شریعت على الصواب دا مقصد خو نه چې پیغمبر خدای سره شریکي نو خیر دی به پیر صاحب به شریکه وه هر چا دپاره شرک دی او که ته وایې چې نه دا چې په کرسۍ ناست دی د په شا شاته ځي دا راته وښایه دا اول ته راته د خپل نوم د خپل ایمان ثابت کړه بیا به دا خبرې وکړي داسې د نادرۍ د دفتر کتاب په ژبې کې د نامې د کورسو درسره راغلي او تا ته به زه خپل جومات کې درڅخه یم دا د به لیونۍ جوړ کړی شوده په دې خبره زه مخکې زه وایم وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال انفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل ان عليا كبر على سهل بن حنيف فقال انه شهد بدرا بدر فهذه الرواية وبه قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سلمة بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر اذا مخکې حدیث موافقت د ترجمې سره په هغه ذکر راغلی چې علي صاحب چې زما دپاره 2 کال وښوه او دا په هغه حصې زما کې د مغنم د ورځ د بدر نه ماته میلاوه د هغې سره مو صرف دغه ځي دپاره دا ټول حدیث ذکر کړ او د دویم کې چې راځي ترجمة الباب سره موافقت فقال انه شهد بدرا دغه ځي سره دی ښه زوال قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من وکله چې د شوهر شوه حفصه بنت عمر بن خنیس نه خنیس ابن حذافه صحابي لوی سړی هغه باندې د حضرت عمر صاحب لور واده رضی الله عنهما ابي حفصه رضی الله عنها نو دا خاوند وفات شو تأیمت دا بی شوهر شو پښتانه وی کونډه شوه وكان من اصحاب رسول الله او خنیس ابن حذافه صحابي غټ سړی صحابي قد شهد بدرا دا مناسبت د باب وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينه قال عمر فلقيته هذه مدينه منوره کی وفات حضرت عمر سے کوئی فلقيت عثمان بن عفان سره ما ملاقات وکړه فعرضت عليه حفصة ما ورته حفصه بیبي وړاندې کړه دغه معلومیږي دا چې داسې شرم او داسې د بې غیرتۍ خبره نه ده چې که یو سړی ښه سړی پیدا کړي ورته خپله ووایي چې زما خوراکۍ یا زما ورېره یا زما بچی به تا دې درکوم که دا ناروا وي حضرت عمر صاحب به دا کار نه وی کړی هغه عثمان صاحب په خپله څه کوي درخواست ورته مخې تږدي چې حفصه بیبي وکړه فقلت ان شئت نكحتك حفصة بنت عمر ما ورته وی چې عثمان صاحب که خوښه دي په نکاح به درته خپله لور حفصه بیبي درکړم قال سأنظر في امري هغه زه دې کې سوچ پکې کوم په خپل کار کې حضرت عمر صاحب وی فلبست لیالي څو شپې مې انتظار وکړو وخت مې تېر کړو خو ده راته څه ونه وي اخر کې راته ویل فقال قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا وی ما ته دا ښکاره شو چې دې ورځو کې زه فی الحال واده نه کوم په دې وخت حاضر کې وروسته به ګورم
قال عمر حضرت عمر سے فرمائی فلقيت ابا بکر صدیق اکبر سے اطلاع فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر استغفر تا ته نکاح باندې حفصه بنت عمر درکما حفصه بنت عمر فصمت ابو بکر نه بالکل غلی فلم يرد له شيء بالکل جواب رانه او عثمان سے په بیا راته نه په سوچ کوما او بیا راته چې دی ورځې په زمانه باندې را دېشته علي بيخي چپ شو فكنت عليه اوجد مني يا عثمان سے کمړه کې مسوم او خفګان به مندل او جدا څومره ته مسکه او خفاکم کوم راغته یانو مسو خفا چې ما تخپلوي او ته بيخي چپ پاتې شو نو مثبت جواب راکړو منفي فلبست لياليا يوسور زمتي كردوي ثم خطبها رسول الله چې اچانک رسول الله مبارک خبر ولېګل چې حفصه بي ما تراکا نو بس فرتحت ويا نبي وسلام ته نکاح وکا فلقيني ابو بكر صديق اکبر سے سره بیا ملاقات کو فقال ما قوي لعلك وجدت علي حين اردت علي حفصه فلم ارجع اليك شاید ته زمانه خفشوي چې تا ما ته د حفصه بي درخواست مته تکیه خو ما قبول لك خو امامت چې آو قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها زنون من أكل باجي تاك جواب دركم صرف دي خبري إذا پوئما نبي السلام الله وزليا نكري وجه حفصة بي بزغوانا أو دا بزقوما فلم أكن لأفشي سر رسول الله دو فابار مريد اخبر كل مبارك راز أغبا ظاهر ولونا ځکه ما سکوت وکړو نو مې ورته ویل چې ها او نو مې ورته ویل چې نه ما د مبارک علیه السلام راز نه ښکاره کولو دا راز ما سره هغه شریک کړی او ولو ترکها او که هغه پرېښی وي هغه ویل چې زه یې نه کړم نو ستا ولې سړي څوک پرېږدي قبولتها ما به دا قبوله کړې وه خو مبارک علیه السلام یاده کړې وه نو ما ځکه سکوت وکړو خبره باندې پوه شوې زوای شامل نو صرف دغه کې هغه ترجمې سره موافقت دی چې د حفصې بي نمبرې څخه دا بدري وو وای أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على أهله صدقة أبا مسعود البدري ودلته بیا به نږدې خوا کې ورسره دا بدري باندې حاشیه ورکړې تا به کتلي انصاری دی خزرجی دی بیعت العقبه کې کړي او اکثر قدیر انه لم يشهد بدرا او دا چې وانما نسب اليه لانه نزل سما د غزي کې د ډیر شوی ځکه ورته بدري وي الکه پوښ ولې وای وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا يقول چې نفقه الرجل دي سړی خرچه کې په خپل اهل باندې بيبي والدین صدقه ده وای وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته اخر المغيرة بن شعبة عمر ابن عبد العزيز په امارت کې د حدیث بیانولو چې رستو کو مغیره بن شعبه مازیګر مونږ وهو امیر د کوفی او عمر بن شعبه باندې مسعود او عقبه بن عمر انصاری نیکه د زید بن حسن چې هغه شاهد بدر دغه مناسبت د باب وای فقال لقد علمت نزل جبريل صلى الله قد علمت نزل جبريل فصلى چې فرشتہ راخته شوی و او هغه منځ کو نبی له سلام پنځه منځونه ثم قال بیا اویل هكذا امرت ما د داسې امر کړی شوی دی اول منځ پاور ټیم کې کړو بیا په دې ورځې په اخر ټیم کې وکړو او د دې امت لپاره د منځ ټیم د غوړو ټیمونو په دامنځ کې دی او د هر موضوع لپاره درې قسمه ټیمونه دي وقت جایزه وقت مستحبه او وقت مکروهه وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن القمة عن ابي مسعود البدري عن ابي مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره من آیاتونه د اخر سوره البقره چا چې ولست پيوش پکې کفتا هو دي کې ډېر احتمالات دي یو احتمال پکې دا دی چې آمن الرسول نوالا تر انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين باندې چا ولستل التهجد په مازه کې دا دعا پکار خو آیت کې حرکت کې درې آیاتونه دي او کله دوی ولسته دا دوه ورته کفایت تدریو کوي یو توجیه پکې دا ده دوی توجیه دا ده چې په دغه شپه کې د جناتو د ساحرانو او د نور شریانو د زیشانو د شرور نه وي خدای تعالی دا ورته کافي کې دی بچ
او کلور وزنی فکر کې دو کې به ورته کافي کېږي دا چې د کېږي دا وایي قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وهو يطوف ببيت فسالته فحدثنيه هغه د بیت الله نه طواف کولو ما سره ملاقات وکړو دا غره سوال وکړو هغه ته دغه سي حدیث بیان کوو چې ټیک ده وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ليس عن قال عن ابن شهاب اخبرني محمود بن الربيع ان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه اجمعين وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابو کې داخل له دا غشانو چې بدر کې دیم حاضر او د انصارو چې د نبی صلی الله علیه وسلم ها تحویل سند شو وحدثنا احمد وحدثنا احمد قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن شهاب ثم سالت الحسين بن محمد وهو احد بني سالم وهو من سراتهم لكل ساداتهم هذا سرداران نو وشي فمعنى ده رئيس ده شريف ده سخيل مشر رازي وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك لا تصديقك فصدق المخي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان من اكبر بني عدي وكان ابوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر استعمل قدامه بن مزعون عن البحرين حضرت عمر سے استعمال کو مقرر کو وټاکلو قدامه ابن مزعون په بحرین باندې ورسېدل او دې چې کار شهید بدر دغه مناسبت د ترجمه سره او دې ماما عبد الله بن عمر او ده حفصي بيبي رضي الله عنهما وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبيرة عن مالك عن الزهري ان سالم بن عبد الله رضي الله عنه اجمعين اخبره قال اخبر رافع بن خديج عن عبد الله بن عمر ان عميه وكان شهد بدرا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قلت لسالم سلام نه کړو د پکره ورکولو د زمکونه مزارعات دفارا تفصیل مسئله به کتاب مزارعات کې راشي درته خاص کر مسلم شریف او نږدې به وایي ان شاء الله مسلم جلد ثاني کې ها شروع کړو هم نه دی هغه کې مدا په ابتدا کې دی دا به ترې شته غازی کې راځي هم سلور کال 15 کال ما پړو من كان له مرد فليزرعها فإن لم يكن يزرعها فليرماها لأخيه بغزي لكذا الدنيا حديث قدير غير قلت لسالم فتكريها أنت قال نعم أن رافعا أكثر عبد الله بن مرسل مفتكرين وكل التبارت العشيخة قلت لسالم فتكريها أنت قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه أغا إكسار كان تخبز من سمعنا يعني بالتحمل ده حديث کو هغه اکثار على نفسه کوي يعني هر حدیث ورته ورسیږي ناسخ منسوخ ته نه ګوري بس روایت کوي نو دا چې پکارز مکه ورکوي منوي نو عنده ده منسوخ فقط یو چې هغه حدیث بیانې ویاو او اکثر على نفسه بزن باندې ملک سار کړی دی بس هر حدیث ویلې دی ځان ته کار کوي احتیاط پکاره زمخ کې وایي ابي قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة كرماني فإن قلت شرافه خدا حديث مرفوقين نبي عليه السلام تكنا فلما قال نقول بيابي بيتراس كيجيه أكثر على نفسه قلت لعل غرضه شاید به غرض دی چې هغه فرق نه کوي په منځ د کرا به بعضې مالک من الارض سره چې سړی ځمکه ورکړي په کرایه باندې په عوض د بعضې هغه چې حاصلېږي د ځمکې نه او په منځ د کرا بالنقد د یو ناروا ده بله روا ده ونحوه والأول أول چې به بعضې ما يحصلو باندې ورکړي هغه مریان هولې کېدای شي همدغه روباسي نور ونه باسي د بیا باسي او لا مطلقا او یادا چې د فرق نه کوي په منځ د ناسخ او د منسوخ کې او مسار حدیث ورته ورسېږي خوشبین دی روایت کوي نو اکثر على نفسه په دغه معنا وایي وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال رايت رفاعة بن رافع الانصاري وكان شهد بدرا وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير انه اخبره ان المسور بن مخرمة اخبره ان عمر بن عوف وهو خليفة لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها بحرين ته د لپاره چې د خلکونه جزیه وروړه او رسول الله مبارک چې و د صلح کړی و د اهل د بحرین سره او امیر مقرر کړی په دی باندې علی ابن حضرمی نو کله چې راغو ابو عبیده صاحب د بحرین نه
هغه مال د بحرین سره چې دا عراق کې مشهوره بلده ده او خلکو نه جزیره غونډې کړې وي نو دلته انصار واورېدل فسمعت الانصار انصار واورېدل خبر شو په قدوم د ابي عبیده چې هغه راغلی د بحرین نه ډېر مال راوړی دی فوافر صلاة الفجر نو بس د سهار لمانځه ته ټول راغله بس سم ډېر راغلي د نبي علیه السلام سره فلما انصرفا چې نبي علیه السلام د سبې لمونځ کو راته وشو پته لګي چې هغه لمونځ کو راتاوېدو د صحابو ته دا مې نه کړ چې د وګیانو کچکریانو باندې لمونځ کې مسله پرېږده او پرې رومال په اوږه باندې کېږده او کمرې ته دننه شلګه لګېدل فتعرضوا له نو چې نبي علیه السلام لمانځه نه راته وشو دا ټول ورته راوړاندې شو فتبسم رسول الله مبارک ورته وخندل پوه شو حين رآهم چې کله ولیدل ثم قال ورته وی اظنکم پتاسې مې ګمان دارې سمعتم تاسې اورېدلي دي چې ان ابا عبیدة قدم بشی هغه د بحرین نه څه راوړي دي نو ځکه راغلي قالوا وجل یا رسول الله او کنه د الله محبوبه قال فابشروا زیرې قبول کوي او واملوا او امید ساتئ ما د هغه څه امیدو ساتئ یسرکم چې تاسې خوشحالئ فوالله زما د فذوالجلال قسمي ما الفقر اخشى علیکم نه د فقیري چې زه پې تاسې نه یېرېږم په غریبۍ نه یېرېږم چې تاسو په غریبانان شئ ولكني اخشى لیکن زه یېرېږم ان تبسط علیکم الدنیا چې راخوره به کړې شي په تاسې باندې دنیا به ډېره کړې شي کما بسطت علی من کان قبلکم لکه څنګه چې دا راخوره کړې شوې وه ستاسې نه مخکې خلکو باندې فتنافسوها کما تنافسوها تاسو په دې کې رغبت وکړئ څنګه چې هغه مخکې خلکو کړو وتهلککم کما اهلکتهم او تاسې په دنیا هلاک کړي څنګه چې مخکې خلک هلاک کړو په خبره باندې پوه شوئ نو د خلک د دنیا په مینه هلاکېږي ګوره خدای دې موږ تاسې ته وساتي وایه روح وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع ان ابن عمر كان يقتل الحيات كلها دغه ټول ناران وجل تر دې چې ورته حدیث بیان کړ بل بابا چې هغه بدري وو موافقت ترجمه سره په دغه ذکر چې نبی له سلام نه کړو ان قتل جنان البيوت جنان معنا الحية البيضاء الرقيقة جنان بكسر الجم وتشديد سرا جنان چې دا هغه نوي سپین ماران چې لکه د سپینو زرو نه جوړي داسې ماراني دا اکثر جناتي او دا کورونه کې اوسېږي نو دا ډایرکټ مه وجنه نو فامسکانها د دې بیا لاسونه بند کړه وایه وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازه وغوښته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه او ویل چې ائذن لنا موږ اجازه وکړه فلنترك لابن اختنا عباس اصل کې عباس او سره بدر کې بندیانو کې راغلی او د وساره د بدر باره کې حضرت عمر صاحب چې قتل یې کړ د نورو مشرانو د ده مبارک خپل میلان رغبت دي خو چې فدیه ترې نه وایو او جنګي اسباب ترې ځان ته مهیا دي چې د عباس نفر راغی نو هغه ته نبي علیه السلام ویلي ته به 3 کسانو فدایه ورکړي د ځان او د عقیل او یا بل کسر ورته یاد کړو نو بیا دې کسانو جرګه جوړه کړه چې دا به زموږ خورۍ کېږي لکه عبدالمطلب صاحب د مدینې منورې یو قبیله وه د هغې نه واده کړی بیبي د دغه ځای وه د دې تفریحونو کې زموږ راځي ده ته به معاف کړو خیر دی مبارک ورته چې والله لا تذرون منه درهمه ده ته به د فدیې نه 1 درهم هم نه پرېږدئ تاسو به خپل اخلاص او محبت نه سره ظاهر کړئ بیا به خلک ما باندې بدګماني کوي چې ته ته یې معاف کړه نور نه واغسته اتقوا موازی تهم دی تهمت د ځینې مزان ساتي نو 1 روپۍ به ورته هم نه پرېږدئ او بیا نبي علیه الصلاة والسلام په باري تعالی وفرمایل چې دوی ته ووایه چې که ستاسې که خدای تعالی خیر معلوم کو نو دا نه چې خدای تعالی ته مخکې معلوم کړو که خیر درکې پیدا شو نفي د علم د وجې د نفي د معلوم نه راځي که تاسو کې خیر راغی نو تاسو ته به خدای تعالی ورکړي غوره مما اخذ منکم غوره به هغه نه چې تاسو نه واخیستلی شو نو بیا کله چې بحرین فتح شو او دا غنایم راغله او د بحرین غنیمتونه راغلي ابن کثیر بدایي هغې کې لیکلي چې جومات کې د سرو زرو یو ډېری ولګېدو او دی ورته راغو
بیاد دي شي چې بدر کې مال د درې کسانو فدیه تاسو واغسته او ما ته ویل چې د څه وخت به راشي که اسلام ته راغی د دې نه به غوره خدای تعالی درته بیا درکړي اوس ما ته راکړه که نه واده پوره کړي یې ویله دغه ډېرې وداته دومره په څادر خور خوله پرې ډکولې او څادر کې دومره راواړول چې بیا پرې وس نه بل کېدو چې اوچتې کړي حالانکه دومره مضبوط سړی چې کله د بدر بندیانو کې دی راغی نو په بدن یې کمیس شلېدلی مبارک ټول کمیس ورته وروړي زما تره ته کمیس واچوئ نو د کوم صحابي کمیس به چې وروړی په دغه لنډو د هغې کې مدینه منوره کې دا یو رئیس المنافقین اوسېدو سم پیړو هغه به د خپل کمیس را روان کړی مبارک په غلی شو به چې ده وروړو خواخوا ترو بیا کمیس یې په بدن و مبارک په سکوت وکړو په زړه کې یې واچوله چې دا ښه به درته په دې دنیا کې نه تېره کوم د آخرت ته نه پرېږدم نو بس هغه چا کمیس ور واچوله په هغه فټ راغی دومره پهلوان سړی دی چې د عامو خلکو کمیس هم په فټ نه راتلو یعنې چې ده ورته وروړی و نبي علیه السلام به نه ورکړی ورته خپل هغه ورته خپل نه پیش کړی او نبي علیه السلام باندې پهلوان نه چاته پیدا کېږي هغه ته عباس صاحب نه راتله نبي هغه و چې کله دی مردار شو او نبي علیه السلام ورته خپل کمیس واچوله خوله کې ورته لاړې واچولې جنازه یې پرې وکړه دغه ځای کې پنجپیریان وایي چې تاسو وایي چې تبرکات کار ورکوي کوم دی زموږ نیکه ته هېڅ فایده یې ورنه کړه او دغه تبرکات هر څه ورته واچولی شو فایده یې ورنه کړه نو موږ وایو چې ستاسو د نیکه عقیده ټیک نه وه که نه چې کله عقیده ټیکي تبرکات هغه ته فایده ورکوي چې عقیده خراب وي که د بیت الله شریف په غلاف کې ونغاړي او ابي زمزم باندې ورته غسل ورکړي او حرم کې په جنازه کې د منتظم وړاندې دفن کړي بیا هم خدای نه بخي د هغه عقیده خرابه وه او دا نبي علیه السلام د تبرک په نیت ورته نه دی اچولی دا یې خو بدن ورته خلاصولو چې تره پرې ورله کمیس ورکړی د هغې بدن کې ورته کمیس ورکړی ځان په خبره باندې پوه کړه اوس ورسېدی نو بیا دومره خو پهلوان سړی و چې نبي علیه صلات وسلام ورته وایي چې یو څه د څادر خور کوس په ګیله پرې ډکې ووړه چې دومره یې واچو چې بیا په واره د اوچتو ونه راغله نبي علیه صلات وسلام ته وایي چې لږ راسره اوچت کړه دا واده خو مو تا نه وه کړې که تا سره به زه بیا اوچتوم بس کم کټونه د څومره توړی شي نو بس هغه هم راووسه نو ورته اجازت دی ښځې وي چاته ووایه چې ما سره اوچت کړي تېره سره مه اوچتوه وي دا واده مو تا نه وه کړې لږ دې کم کړه نو بس دومره دې کم کړه چې کله یې سینې باندې راغه د پملا راواړو ابن کثیر وایي چې دی راواړو او نبي علیه السلام ورپسې کتل د حرص ته تعجب کولو چې څومره حرص على ذلك المتاع والاشیاء پکې دی زه اوس مخکې ده که بس ده بس دی ده وصلی الله